الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یا اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کړئ نعمت زما هغه چې ما کړی و په تاسو باندې، او یقینا ما غوروالی درکړی و تاسو ته په مخلوق د هغه زمانې، او ویرېږئ د هغه ورځې نه چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس د طرف نه هېڅ شی، او نه به قبلیږي د ده د طرف نه سفارش او نه به اخیستلی کېږي د ده نه فدیه، او نه به د دوی سره مدد کولی شي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم دا دوباره ذکر کو، یو ځل مخکې وي هلته وي واوفوا بعهدي اوفي بعهدکم وایایا فرهبون، دلته وي وانی فضلتکم علی العالمین. فرق دا دی دوباره د دې وجې نه ذکر کو چې مخکې انعامات شمارلي وو په هغه موجوده بني اسرائیلو باندې چې د نبي علیه السلام په زمانه کې موجود وو، هغو ته دعوت د ایمان ورکړی وي تاسو خپلې وعدې پوره کړئ چې زه ستاسو سره خپله وعده پوره کړم، تاسو جنت ته بوځم تاسو ایمان راوړئ په آخري پیغمبر او آخري کتاب باندې. او دی آیت کې چې کوم دی دوباره یې ذکر راوړ چې په دې کې انعامات شماري په هغه زړو بني اسرائیلو باندې چې مخکې مړه وو، د دوی پلار نیکه وو، چونکې په هغوی باندې چې الله پاک انعامات کړي وو په پلار او نیکه باندې، نو دغه انعامات په دې بچو باندې هم نو ځکه ورته یادوي چې ای د اولاد د یعقوب علیه السلام تاسو زما نعمتونه یاد کړئ چې ما په تاسو باندې کړي وو، یعنې ستاسو په پلار نیکه باندې ما کړي وو، تاسو له مې غوروالی درکړی و په مخلوق د هغه زمانې باندې نو د هغه زمانې په عالمینو باندې دوی غوره وو، مطلقې غوروالی د دوی نشته په هغه وخت کې الله پاک غوره کړي وو، ځکه چې په ټولو عالمینو باندې د دوی غوروالی ځکه نشته چې په ټولو امتونو کې غوره امت او په ټول عالم کې غوره مخلوقه هغه د آخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دی، او قرآن کې د هغوی د غوروالي ذکر راغلی دی کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تاسو غوره امت یې وي، تاسو د خلقو د فیدې دپاره راویستلی شوي. سورة آل عمران 110 نمبر آیت او سورة بقره 43 نمبر آیت کې وي وکذلک جعلناکم امة وسطا لتكونوا شهداء علی الناس او دغه رنګ موږ تاسو غوره کړي یې، تاسو موږ ګرځولي یې یو امت وسطا غوره، نو غوره امت دا امت دی نو ځکه موږ ویاو چې دوی غوره و دا یهوده نو د هغه زمانې په مخلوق باندې غوره و، او په ټولو کې غوره، په ټول مخلوق کې غوره دا آخري امت دی. بیا د دوی د غوروالي څه وجوهات وو په خپله سورة مائده 20 نمبر آیات کې ذکر شوي دي وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. کله چې موسی علیه السلام خپل قوم ته ووی چې زما قومه یاد کړئ د الله نعمتونه په تاسو باندې، ځکه چې تاسو کې پیغمبران پیدا کړي دي او په تاسو کې بادشاهان رالیږلي دي. د غوروالي وجه دغه وه چې خدای پاک په دې بني اسرائیلو کې ډېر شي پیغمبران رالیږلي او بادشاهان یې هم جوړ کړي دا غوره او داسې نعمتونه یې درکړي دي چې هغه بل چاله یې نه دي ورکړي په مخلوق کې، دغه یو د غوروالي وجه وه. نو په اول آیات کې ورته ووي اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم، نو خپل نعمتونه ورته شمار کړه، او په دویم آیات کې بیا وي واتقوا یوما ترجعون واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس شیئا،
ویرېږي د هغه ورځې نه چې هغه ورځ د قیامت ته چې په هغې کې بدله نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه هیڅ شی نو د سزا نه د بچ کېدو دپاره 4 صورتونه وي عموما. یو صورت دا دی چې یو سړی ووایي چې دا مجرم پرېږده او د ده په ځای باندې ماله سزا راکړه، نو لا تجزي نفس عن نفس شیئا، دا منتفي کړه دا صورت. یو نفس به د بل نفس نه بدله نشي ورکولی، هغه ته به فایده نشي ورکولی، دا نشي کېدی. دا په دنیا کې چلیږي دغه کارونه، او دا د خدای دربار دی، د مجرم په ځای باندې غیر مجرم الله پاک نه نسي. دویم صورت دا دی چې د مجرم دپاره سفارش وشي، څوک بخوري سړی بوځي او سفارش وکړي چې دی د جیل نه رازاد کړي او د ده دا سزا چې ده په دې کې تخفیف راولي یا ختمه کړي، نو ولا يقبل منها شفاعة، په ورځ د قیامت دغه سفارش نه چلیږي، نه به قبلیږي د ده نه سفارش. دریم صورت دا دی چې مجرم د طرف نه تاوان او فدیه ورکړی شي او هغه پرې آزاد شي، خلاص شي پرې، دغه هم نه چلیږي په قیامت کې. ځکه چې ولا یؤخذ منها عدل، نه به اخیستلی کېږي د ده طرف نه فدیه او بدله. او څلورم صورت بیا دا دی چې د مجرم د طرف نه څه کسان پاسي او احتجاج وکړي، روډونه بند کړي او زمونږ دا مجرم چې دی او قیدي دا آزاد کوي، نو دغه هم نه چلیږي په ورځ قیامت، هغه هم فایده نه ورکوي. ولا هم ینصرون، نه به د دو سره مجرمانو سره مدد کېږي. اوس د دې آیات نه په ظاهر کې دا معلومیږي دلته وایي ولا یقبل منها شفاعة، نه به قبلیږي د دې مجرم نفس نه سفارش. د دې نه په ظاهره دا معلومیږي چې سفارش دا جایز نه دی او دا مذهب د خوارجو او د معتزلو دی، هغو دا سفارش او شفاعت دا نه مني. اهل سنت والجماعت هغه وایي چې د الله په اجازت باندې پیغمبران به سفارش کوي، فرشتي به کوي، اولیا به کوي، علما به کوي، حافظان او دغه رنګې حاجیان، د دې ټولو دپاره سفارش ثابت دی، دوی به شفاعت کوي. د ګناهګار مسلمانانو دپاره به سفارش کوي. دا سفارش به د هغه خلقو دپاره چې هغو نه کبیره ګناهونه شوي، نو د تخفیف د عذاب دپاره چې د هغو عذاب کې سپکوالی راشي، د دې دپاره به کوي. کوم چې نیکان دي د هغو دپاره هم سفارش به کوي، خو د هغو دپاره سفارش چې دی هغه د رفع درجات دپاره دی، د هغو درجې او مرتبې پورته شي. نبي علیه السلام به د بعضې کافر دپاره هم د تخفیف عذاب سفارش کوي، لکه د ابو طالب دپاره. دا هم حدیث نه ثابت دی. چا تپوس کړی نبي علیه السلام نه چې ابو طالب ته څه فایده ورسېده ستا نه، هغه خو تا سره ډېر محبت کوي. نبی علیه السلام زما سفارش هغه له فایده ورکړ ده، د هغه په عذاب کې به تخفیف راځي، کمیږي به. کم عذاب د هغه دا دی په ټولو دوزخیانو کې ټول نه کم عذاب، د اور پڼې ورته پخپو کړی شي او د هغې نه دماغ پوټ کېږي، دا کم عذاب دی. الله دې موږ وساتي دا عذابونه. نو سفارش چې دی د شفاعت په باره کې هغه د 50 نه زیاته د قرآن آیاتونه دي، دغه شانتې بې شماره احادیث دي. دا ټول په دې باندې دلیل دی چې سفارش شته او د دې نه انکار کول کوم معتزله او دا فرقې چې کوي دا غلط خبره ده. د دغه ټول آیاتونو او د احادیثو نه انکار راځي. بیا او مشهور 8 اقسام دي، هسې خو د تقریبا یو کم 50 قسمونه دي سفارش. 8 مشهور قسمونه چې هغه ابن ابي العز حنفي رحمت الله علیه په شرح د عقیدة الطحاویه هغې کې ذکر کړی دی. یو د ټول نه غټ سفارش دی شفاعت عظما په مقام محمود کې. نبی علیه السلام به سفارش کوي د دې لپاره چې د خلکو سره حساب کتاب شروع شي. دا خلق به په آدم علیه السلام پسې ځي او په نوح علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام، موسی علیه السلام، عیسی علیه السلام پسې هغو ټول به ورته عذر پیش کړي، موږ نشو کولی. آخر کې بیا نبی علیه السلام دغه سفارش کوي. دویم سفارش د پاره دخول د جنت دی. دا چا د پاره چې د هغه نیکۍ او بدۍ هغه برابر وي، نیکیان او بدیان بالکل برابر شوي، نو اوس دی جنت ته تللی شي او د دوزخ ته تللی شي.
نو سفارش به وکړی شي هغه به چې کوم دی جنت ته داخل شي. دریم سفارش د هغه چا دپاره چې هغه امر ورته شوی د اور او د جهنم د داخلېدو، نو هغه دپاره سفارش وکړی شي چې د اور نه بچ شي. څلورم سفارش چې دی هغه دپاره د رفع درجاته، جنت ته داخل شوی دی خو هغه په لاندې درجه کې دی، دا اوس معتزله هم مني دا. او پنځم سفارش چې دی هغه د جنت ته د داخلېدو دی بغیر د حساب نه، چې نبي علیه السلام د بعضې کسانو په باره کې سفارش وکړي او بغیر د حساب کتاب نه جنت ته داخل کړي. او شپږم چې دی هغه دپاره تخفیف د عذاب لکه ابو طالب وغیره هغه دپاره نبي علیه السلام سفارش کړي. او شپږم اومه سفارش د عام مسلمانانو دپاره. اتم سفارش چې دی د هغه مؤمنانو دپاره دی چې اور ته داخل شوي سوځېدلي خو صرف د هغه اندامونه چې هغه د سجدې اندامونه دي هغه بچ شوي، دا لاسونه دي، دا زنګونان او تندی او پوزه وغیره دا دغه نه سوځېدلي او نور چې کوم دی هغه سوځېدلی، نو د هغو دپاره به سفارش وکړی شي. اوس د دې باره کې چې کوم قرآن آیاتونه راغلي دي، نو نوح علیه السلام سفارش کړی و. قرآن نه ثابت دی رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بیتي مؤمنا، یا الله ما وبخې زما مور و پلار وبخې هغه چاته بخښنه وکړي چې زما کور ته داخل شي او مسلمان وي. سفارش کړی و. ابراهیم علیه السلام باره کې راغلی دی ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ای رب ما ته بخښنه وکړي زما مور و پلار ته مسلمانانو ته هغه ورځ چې حساب کتاب قایمیږي د قیامت په ورځ کې. دارنګې موسی علیه السلام باره کې راغلی دی رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك، دا هم سفارش دی خدای ما ته بخښنه وکړي زما رور هارون علیه السلام ته بخښنه وکړي موږ په خپل رحمت کې داخل کړي. یعقوب علیه السلام وی سوف استغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحیم، خپلو زامنو ته وی زر دی چې زه به تاسو ته بخښنه وغواړم د خپل رب نه، الله پاک بخښونکی مهربانه دی. عیسی علیه السلام وی ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، یا الله که ته دوی له عذاب ورکوې نو دا ستا بندګان دي، که ته ورته بخښنه کوې نو ته ډېر زورور او حکمت والا ذات یې وی بخې. د نبي علیه السلام په باره کې راغلی دی قرآن کې ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. که دې خلقو ظلم کړی وی د خپل نفسونو سره بیا راغلی وی تا ته او بخښنه یې غوښتلی وی د الله نه او بخښنه غوښتلی وی د دوی دپاره پیغمبر، نو الله پاک به تواب او رحیم موندلی و، ډېر توبه قبلونکی مهربانه. دغه شانتې د صالحینو د نیکانو خلقو د سفارش چې هغه مسلمانان کوي ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، ای الله موږ ته بخښنه وکړي زموږ وروڼو ته هغه کسان چې مخکې زموږ نه تللي دي په ایمان سره. فرشتي به سفارش کوي لکه دې آیت کې راغلی دی الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا، دوی به د بخښنې سوال کوي دا کسان لپاره چې مؤمنان دي. بل ځای راځي یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، دوی به هله خبرې کوي چې الله ورته اجازت وکړي او د هغې نه وروسته به حقه خبره کوي، سفارش به کوي. او بل ځای راځي ولا یشفعون الا لمن ارتضى، دا فرشتي سفارش نشي کولی مګر دا چا دپاره چې الله پاک خوښه شي. اوس معتزله چې انکار کړل نو هغه د بعضې آیتونو د وجې نه خو دغه آیتونه د کافرو په باره کې نازل شوي د مسلمانانو باره کې نه دي. لکه سورة مدثر کې وایي فما تنفعهم شفاعة الشافعین، فایده به نه ورکوي دوی ته سفارش د سفارشیانو، نو ټیک ده فایده نه ورکوي دوی ته، خو دا دغه چې دي نو دا کافر دي مسلمانان نه دي، کافرو په باره کې وایي هغو ته فایده نشي رسولی سفارش. یا بل ځای کې راځي فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کافر به وایي چې آیا زموږ دپاره څوک سفارشیان شته چې زموږ دپاره سفارش وکړي، نو د هغو دپاره نشته. فما لنا من شافعین سورة الشعراء کې وایي زموږ دپاره سفارشیان نشته. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، نشته د دې کافرو دپاره د الله نه سوا نه څوک دوست او نه څوک سفارشي. بل ځای راځي ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، د ظالمانو دپاره نه
ګرم دوش دی او نه سفارشي شته چې د هغه خبره ومنلی شي. دغه شانتې احادیثو کې راغلي دي نبي علیه السلام فرمایي چې زه به د الله په دربار کې سجده وکړم اوږده سجده به ما ته به وویلی شي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم سر پورته کړه غواړه چې ته څه غواړې ستا سفارش قبول دی. نو زه به د الله پاک داسې حمدونه بیان کړم چې په هغه وخت کې د هغې تعلیم ما ته به وشي. اوس ما ته نه معلوم. بیا به زه سفارش وکړم، بیا به زما دپاره یو حد مقرر شي، بیا به زه ګناهګار خلق د جهنم نه راوباسم، جنت ته به داخل کړم، بیا به دوباره سجده وکړم، بیا به سفارش وکړم، بیا په دریم ځل څلورمه دغه شی. نو جهنم کې به صرف هغه خلق پاتې شي چې هغه صرف قرآن ایثار کړي دي، هلته منع کړي دي، یعنی کافر. نور زما په سفارش باندې به دا ټول خلق د جهنم نه راوځي. دا صحیح حدیث دی، امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب کې نقل کړی. بل حدیث کې راځي ابو هريره عنه فرمایي چې نبی علیه السلام وفرمایل د قیامت په ورځ زما سفارش د حاصلولو دپاره زیات کامیاب هغه سړی دی چې هغه په اخلاص سره کلمه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله، نو هغه به زما سفارش مومي. بل حدیث کې راځي چې 15 څیزونه الله پاک ماله راکړي دي دا مخکې پیغمبرانو ته نه میلاو شوي. د یوې میاشتې په مسافت باندې خلق زما نه یریږي، د خلقو په زړونو کې الله پاک روب غورځول دی، یوه خبره شوه. دویم دا ټوله ځمکه چې د الله پاک زما دپاره جومات او آله د تیمم مقرر کړ ده، په دې باندې تیمم هم کېږي او مونځ په هر ځای کې چې سړی کوي مانځه وخت شو نو کوي دي. مخکانو امتونو کې دا نه وه، هغوی به جومات ته ځان رساو، بل ځای کې مونځ نه کېده. درېیمه خبر دا ده چې مال د غنیمت الله پاک زما دپاره حلال کړی دی، دا مخکې د چا دپاره حلال نه و. او څلورمه خبر دا ده چې الله پاک ماله سفارش راکړی دی، په ورځ د قیامت به زه د خپل امت سفارش کوم. او پنځمه خبره دا ده چې مخکې به پیغمبران یو خاص علاقې ته خاص قوم ته لیږلی کېده، او زه الله پاک دې ټول مخلوق ته لیږلی پیغمبر. نو دا خصوصیات دي د نبي علیه السلام، هغه کې یو د سفارش خبره هم ده. او بل حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې هر پیغمبر یو دعا خامخا قبلیږي، هغوی خپله دعا چې کوم ده کړې ده په دنیا کې قبوله شوې ده، او زما دعا چې ده هغه ما قیامت ته پرېښودې ده د خپل امت د سفارش دپاره. نو انشاءالله زما د امت هر فرد ته به دغه دعا رسي، خو چې د شرک نه پاکي، مشرک نه وي. نو دا دلیل دی په دې باندې چې نبی علیه السلام چې کوم دی هغه به سفارش کوي. یا نبی علیه السلام په مخ کې چا د ابو طالب ذکر وکړو نو نبی علیه السلام زما سفارش هغه ته فایده رسوي، یعنې د هغه په عذاب کې تخفیف راشي. یا بل یو حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې زما په امت کې چې کوم دی هغه داسې یو سړی دی چې دا یا اویس قرني دی یا عثمان رضی الله عنه دی، چې د هغه د سفارش په وجه باندې به د تمیم بنو تمیمه کومه قبیله ده د هغې په مقدار ټول خلق به جنت ته داخل شي. نو د یو سړي سفارش چې هغه د نبي علیه السلام امتي دی، د هغه په سفارش باندې دومره خلق جنت ته داخلېږي. نو نبي علیه السلام چې په خپله سفارش کوي هسې به نه ځي. بل حدیث کې راځي چې الله پاک ما ته اختیار راکړ چې ته نیم امت ستا نیم امت جنت ته بوځمه او که نه سفارش دې قبول کړمه. نو ما د الله پاک نه سفارش وغوښتو چې الله ما له د سفارش اختیار راکړي چې زه د خپل امت سفارش وکړم. نو په ورځ د قیامت چې نبي علیه السلام ودرېږي او سفارش کوي نو خامخا هغه به قبلیږي، خو چې په شرک باندې نه یې مړه، په شرک باندې. نو او بل حدیث کې راځي چې تاسو ته اذان واورئ نو د اذان جواب ورکوئ، کوم کلمات چې هغه وایي تاسو هغه وایئ، او په ما باندې درود وایئ. نبي علیه السلام وایي او څوک چې په ما باندې درود وایي نو الله پاک په هغه باندې 10 رحمتونه نازلوي. او زما دپاره د وسیلې سوال کوئ. وسیله چې دا په جنت کې یو مرتبه ده، اوچته مرتبه دا د الله په بندګانو کې صرف یو سړي ته ملاویږي. زما امید دی چې هغه زیمه او چا چې زما دپاره د دې سوال وکړو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة. یا الله پاک یا الله دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وسیله ورکړي. وسیله دغه اوچته مرتبه ده. نو دا سوال چې چا وکړو نو زما سفارش د هغه په حق کې قبول دی، زه به ورته سفارش کوم. او بل حدیث کې راځي چې څوک زما د قبر زیارت وکړي او زما قبر له راشي نو زما سفارش د هغه لپاره واجب دی. دا ټول دلایل دي په دې خبره باندې
شفاعت چې دی او سفارش هغه شته او د دې نه انکار کول دا ګمراهي ده. دا دغه قرآن آیاتونو د حدیثونه انکار کول دي. یا بني اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیه السلام یاد کړئ نعمتي التي زما هغه نعمتونه انعمت علیکم چې ما کړي په تاسو باندې وه، انی فضلتکم علی العالمین، او یقینا ما تاسو غوره کړي په مخلوق د هغه زمانې باندې. واتقوا یوما، ویریږئ د هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس شیئا، چې بدله به نشي ورکولی یو نفس د بل نفس نه هیڅ شی، ولا يقبل منها شفاعة، نه به قبلیږي د طرف ته سفارش، ولا يؤخذ منها عدل، او نه به اخیستل کېږي د طرف ته فدیه او بدله مال، ولا هم ينصرون، او نه به د دوی سره مدد کېدی شي.